السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، نن زه ستاسو په خدمت کې د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د ژوند په حالاتو باندې رڼا اچوم. د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ تعلق د بنو زهره قبیله سره و. دا هغه قبیله وه چې کمی سره د نبی علیه السلام د والدې بی بی آمنه هم تعلق و. نو په دې وجه عبدالرحمن ابن عوف په رشته کې د نبی علیه السلام د ترور زوی کېدو. د هغوی نوم د عشره مبشره لس صحابه کرامو کې شاملو. هر کله چې هغوی اسلام روړو نو رسول الله سلام ولا عبدالرحمن نوم کېښودو. تاسو د اسلام په شروع ورځو کې ایمان روړی او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس مسلمان شوی وو، ځکه چې هغوی ستاسو ډیر نږدې دوستانو کې هم شامل وو. په هغه اولنۍ ورځو کې 15 کسان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس د اسلام په دایره کې داخل شوي وو. د هغوی نومونه څه په دې ډول: حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، طلحه رضی الله تعالی عنہ، عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ او سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ. تاسو د اسلام وروړلو کیسه څه دارنګې بیان کړې شوې ده. د پیشې په اعتبار تاسو به تجارت کولو او په دې سلسله کې به تاسو نور ملکونو ته هم سفرونه کول. یو ځل تاسو د یمن او د شام په سفر تللی وئ. هلته یو قبیلې تاسو له دعوت کړی و. په هغه دعوت کې ډیر خلک شاملو او همدارنګ یو یمني عیسائی بزرګ هم هغې کې موجود و. هر کله چې هغه زبرګ خبر شو چې عبدالرحمن تعلق مکی سره دی، نو هغه ورته وویل چې په مکه کې به ډیر زر یو پیغمبر مبعوث کیږي او هغه پیغمبر به خلک د یو خدای د عبادت طرف ته راغواړي او خلک به د شرک نه منې کوي. هر کله چې هغه ستا په ژوند کې راغلو او مبعوثه شو نو ته به ضرور په هغه ایمان وروړې، او هر کله چې تاسو واپس مکې ته راغلی نو ستاسو ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره چې وشو نو هغوی ورله د اسلام دعوت ورکو او ورته د نبی علیه السلام په هکله هم خبر ورکو. پس هماغه وخت تاسو ایمان راوړو او په دې وجه ستاسو نوم په هغه صحابه کرامو کې شامل شو څوک چې د دارالارقم د شروع کېدو نه مخکې د اسلام په دایره کې شامل شوي وو. د مکې دور کې د هغوی د ژوند حالاتو څه خاص ذکر په کتابونو کې نه ښکاري، البته دومره ذکر و چې تاسو د حبشې په هجرت کې هم شامل وئ. نو دې دپاره تاسو ته صاحب هجرتین هم ویلی شي، یعنی تاسو په دواړو هجرتونو کې حصه اخیستلې وه. سعد ابن جبیر څوک چې د اسلام او د تابعون اولنی تاریخدان ګڼلی شي، هغوی یو ځای کې لیکلي دي چې عشره مبشره کې کم صحابه کرام شاملو، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، سعد ابن وقاص، طلحه، عبدالرحمن او سعد ابن زیاد. د هغوی په هکله فرمایل چې دا کسان به په جنگ کې ټولو نه اول د رسول علیه السلام نه ګیر چاپیره ولاړو او په مانځه کې به یعنی په جمع کې به بالکل شاته د نبی علیه السلام د حفاظت دپاره ولاړو. مطلب دا و چې په هر ځای کې به هغې او هر وخت کې به د نبی علیه السلام نه چاپیره ولاړو. هر کله چې مدینې ته تاسو هجرت کولو نو تاسو ځان سره لږه سرمایه هم یوړه. حالانکې ډیرو صحابه کرامو خپل هر څه مکه کې پرېښودلي وو او تش لاسې هجرت کړی وو. په مدینه کې د الله رسول د هر یو انصاري او د هر یو مهاجر خپلو کې د ورورولۍ تړون وکړو. د عبدالرحمن
ابن عوف د ورورولۍ تړوني حضرت سعد ابن ربی سره وشو. سعد ابن ربی عبدالرحمن بن عوف ځان سره خپل کور ته بوتلو او ورته وویل چې زه په مدینه کې مالدار کس ګڼلی شم. دا زما کور دی، دا کور د ما 2 چته دی او زما 2 ښځې په نکاح کې دي. یو ښځه دې ته خوښه کا، هغې له به زه طلاق ورکم او د عدت نه پس ورسره ته واده وکړه او زما ټول مال او دولت نیم ستا دی او دا کور هم یعنی هر څه به نیم نیم برابر تقسیم کو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د سعد ابن ربی رضی الله تعالی عنہ ډیره شکریا ادا کړه او ورته او فرمایل چې الله دې ستا مال او اسباب کې برکت واچي. زما هیڅ نه دی پکار، صرف ماته د منډۍ لاره ګودر وخایا چې زه هلته لاړ شم او ځان له څه کار روزګار شروع کم، یعنی څه تجارت وکم. همدغه رنګ تاسو منډۍ ته لاړئ او څه ورکوټې غوندې تجارت مو هلته نه شروع کو. او هر کله به چې د شپې کور ته واپس راتلی نو ځان سره به کجوري او نور لږ ډېره سودا راوړه او ځان له به خوراک هم تیار کو. او په لږه موده کې هغې ځوان له کافي سرمایه را پیدا کا او په لاس کې نور هم رقم راغلو. وخت تېرېدو او تقریبا 1 کال پس یو ورځ چې تاسو مسجد نبوي ته راغلی نو تاسو عطر لګولی وو او په هغه زمانه کې به عطر څه عام څیز نو، ډېره ګرانې سره به ملاوېدو او په ډېر خاص موقعو به ډېرو خاص خلکو لګولو. نو هر کله چې نبی علیه السلام مخې له راغلو نو هغې ته تپوس وکړو چې عبدالرحمن نن ته ډېر خوشحاله ښکارې او بله خبره دا ده چې تا عطر هم لګولی دي، نو خیر خو دی څه چل دی؟ تاسو رضی الله تعالی عنہ ورته په جواب کې وفرمایل چې یا رسول الله نن ما یو انصار ښځې سره نکاح وتړله او واده مې وشو. نبی علیه السلام ترېنه تپوس وکړو چې په مهر کې دې څه ورکړل؟ هغوی وفرمایل چې د کجورو دانې عمره سره زر. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې اوس ته خلکو له ولیمه ورکه، بېشکه په دغه ولیمه کې دی یو بیزه وي نو هیڅ فرق نه پروزي، خو ته څه نه څه ولیمه کې ورکه او خلک دعوت له راوغواړه چې هغوی ته هم پته ولګي چې ستا واده وشو. وخت تېرېدو تاسو هم دغه رنګ کاروبار کولو او لږه موده پس ستاسو نوم د مالداره صحابه کرامو په شمیر کې راغلو. بلکې یو ورځ تاسو وفرمایل چې الله تعالی د ما په کاروبار کې ډیر برکت اچولی دی او په مثال کې دا خبره وکړه چې هر کله زه د ځمکې نه کاڼي اوچت کم نو د هغې لاندې سپین زر یا سره زر موجود وي، یعنی هر لین دین کې زه منافع کوم او الله تعالی په دغه شان بې انتها په دې کې برکت اچوي. د جنگ احد په موقع ستاسو د نبی علیه السلام سره ودرېدل او د هغوی حفاظت کیسه د تاریخ په کتابونو کې مفصله موجوده ده. تاسو تر اخره وخته پورې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ولاړ وئ او د هغوی حفاظت مو کولو. ستاسو په جوسه باندې تقریبا 20 قسمه مختلف زخمونه راغلي وو چې څه کې د تورو، د تیرونو او د تبرونو زخمونه شامل وو. د دې زخمونو په وجه تر اخر عمر پورې تاسو په یو خپه ګډ وئ او ګډ به ګرځېدئ. او هر کله چې د نبی علیه السلام په مخ باندې تیر ولګېدو نو هغه تیر تاسو د خپلو غاښونو په زور راوویستو چې د څه په وجه ستاسو مخکینی دواړه غاښونه پرېوتل. هسې خو تاسو د نورو 10 مبشره صحابه کرامو په رنګ په هر یو جنگ کې حصه اخیستلې وه، خو دلته زه د هغوی د یو غزا ذکر ضروري ګڼم. د هجرت په 5م کال رسول علیه السلام هغوی له تقریبا 300 صحابه کرامو یو لشکر ورکو. هغوی دغه لشکر سپه سالار منتخب کړی شو او هر کله چې لښکر روانېدو نو رسول علیه السلام ورته نصیحت وکړو چې د دشمنانو سره به ښه سلوک ساتي او هغوی سره به ظلم نه کې
اول ورلا د اسلام دعوت ورکا او کچری اونمنی نو بیا په لشکر کشیو کا. هغه وخت هغوی د زړ رنگ پټکی یعنی امامه تړلې و. رسول الله سلام ته هغه امامه راکوزه کا او ورله د تور رنگ پټکی په سر وتړلو او ورته او فرمایل چې ډیر زیات استغفار وایا چې الله تعالی ته په دې جهاد او په دې معرکه کې کامیاب کی او هر کله چې ته په دې جنگ کې کامیاب شې نو بیا به د هغوی د سردار نه د هغه لور په نکاح کې راولي. د دې قبیلې نومو دمة الجندل. هر کله چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ په دې قبیله حمله وکړه نو هغوی تقریبا 3 ورځې د هغوی محاصره وکړه او هغوی ته د اسلام راوړلو دعوت ورکو کوم چې هغوی قبول کو او هغې نه پس د هغوی د سردار لور سره واده وکړو او سره د خپلې ښځې مدینې ته واپس راغلو. او زه دلته دا خبره هم د ذکر قابله ګڼم چې د دغه رشتې نه د هغوی یو زوی هم پیدا شو کوم چې وروستو د اسلام په نوموړو فقها کې خپل نوم پیدا کو او د مدینې گورنر هم پاتې شو. او ستاسو نوم په هغه 9 فقها کې شاملو چاته به چې فقهای سبا یعنی د مدینې 9 عالمان او فقها په نوم بللی شو. عبدالرحمن ابن عوف د 3 واړو خلفا یعنی ابو بکر، حضرت عمر او حضرت عثمان په دور کې د هغوی وزیر خاصو او د مشیر په توره یعنی په هر قسم معاملو کې به هغوی له مشورې ورکولې. په 18 هجری کې په شام کې د طاعون وبا خوره شوه د څه په وجه چې بې انتها خلک مړه شو. هم په دغه دوران کې یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپله خطبه کې وفرمایل چې زه شام ته ځم، کچری د ما په قسمت کې د طاعون نه مرګ لیکلی شوي وي نو زه به مړ شم او که د طاعون په وجه نه وي لیکلی شوي نو زه به واپس راشم خو زه به ضرور ځم. هر کله چې عبدالرحمن ابن عوف دا خبره واورېده نو هغوی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې ما د الله د رسول نه دا خبره اورېدلې وه چې هر کله په یو ښار کې د طاعون وبا خوروي نو هلته د بهر نه یعنی د بل ښار خلک دی نه راځي، او هر کله چې په کم ښار کې وبا خوره شي نو د هغه ځای خلک دی خپل ښار نه پرېږدي او بل ښار ته دی سفر نه کوي او نه دی د هغه ځای نه تښتي. هر کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا حدیث واورېدو نو د سفر اراده ملتوی کا. په 23 هجری کې امهات المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خواست وکړو چې هغوی ټول حج ته تلل غواړي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان او حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ په نگرانی کې هغوی ټول حج ته واستول، ځکه چې د هغوی سفر او د حج لوازمات او ضروریات د عام خلکو نه ډیر مختلف وو. نو هغوی په یو خاص قافله کې بیل حج ته لاړل. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د کاروان په اول کې او حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د کاروان په آخر کې به روانو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هر کله چې وفات کېدو نو هغوی 6 کسانو شورا یعنی کمیټي جوړه کا او وی فرمایل چې تاسو 6 کسان خپلو کې فیصله وکړئ او خلیفہ منتخب کړئ. د عمر رضی الله تعالی عنہ د وفات نه پس کمیټي کېناستله چې خلیفہ منتخب کی نو په بند بنا نه پوهېدل چې دا مسله به څرنګه حل کړي. په دغه وخت حضرت عبدالرحمن ابن عوف دا ټوله فیصله ډیره په احسنه او په ښه طریقه باندې سرته ورسوله. اول هغوی ټول امیدوارانو ته وویل چې مونږ ټولو نه ډومبې کار دا کوو چې هر یو کس به د بل یو کس په حق کې دستبرداره شي. نو دغه رنګ به په 6 امیدوارانو کې صرف 3 امیدواران پاتې شي. طلحه رضی الله تعالی عنہ د عثمان رضی الله تعالی عنہ په حق کې
زبیر ابن عوام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په حق کې او سعد ابن وقاص د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ په حق کې دستبردار شو. دغه رنګ حضرت عثمان، حضرت علی او حضرت عبدالرحمن ابن عوف یعنی 3 امیدواران په میدان کې پاتې شو. نو حضرت عبدالرحمن ابن عوف حضرت علی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته مخاطب شو او ورته وویل کچری زه هم د خپل امیدوارۍ نه پشاشم او تاسو دواړو کې یو کس منتخب کم نو تاسو ته به زما فیصله منظوره وي او کنه. دې خبرې نه پس حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې مونږ ته به ستا فیصله بالکل منظوره وي او مونږ ته به ستا په فیصله څه اعتراض نه وي او نشته. د دې خبرې نه پس یعنی 3 ورځې متواتر شپه او ورځ د مدینې چې څومره مشران او صحابه کرامو هغوی ټولو سره فردن حضرت عبدالرحمن ابن عوف ملاقات وکړو او د هغوی نه رای واغسته چې څوک خلیفه منتخب کو. د مدینې هر یو صحابي او زنانو او ماشومانو سره هم مشوره وکړه او د هغوی رای واغستله او په اخرنۍ ورځ اول حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کره تشریف یوړو او هغوی سره یو څو غنټې ناسته وکړه. خو دا پته نشته چې په هغه وخت کې هغوی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره څه خبرې وکړي او په جواب کې ورته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څه وویل. د هغې نه پس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کور ته تشریف یوړو او هغوی سره هم څه ساعت تیر کو او بیا په 3مه ورځ سهار وختي دا اعلان وکړو چې ما په مدینه کې د مشرانو، کشرانو او د زنانو رای واغستله او زیات ووټونه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په حق کې ځي. همدغه رنګ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رومبه کسو چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په لاسې بیت وکړو. ګرانو دوستانو اوس تاسو ته هغه یو څو خصوصي واقعاتو خبرې پیش کوم د څه په وجه چې حضرت عبدالرحمن ابن عوف په ډیرو صحابه کرامو کې فوقیت لرلو. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې تاسو یو ځل امیر حج مقرر کړی شوی او حج کاروان سره مکې ته لاړی او په عرفات کې مو د حج خطبه ورکړه. دا ډیره غټه رتبه وه ځکه چې دا رتبه به عموما خلیفه ته ملاوېده. تاسو هغه صحابي وئ چې د چا په امامت کې نبی علیه السلام مکمل منځ ادا کړی و. واقعه څه دارنګې وه چې اسلامي لشکر د جنگ تبوک دپاره د تبوک په مقام باندې خیمه زن او هغلته تقریبا 10 ورځې پړاو اچولی و. خو رومن او بنو غسان قبیله وتښتېده مقابلې له را نغلل. یو ورځ نبی علیه السلام او مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ د سحر د مون نه آګاهو د لشکرګانه بهر ځنګل ته خپل حاجت دپاره لاړل. په دې موقع هغوی باندې هلته ناوخته شو او د دې خبرې امکان پیدا شو چې ټول لشکر باندې به د سحر مونځ قضا شي. نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن ابن عوف ته فرمایل چې تاسو مخکې شئ او د جمع امامتي وکئ. هر کله چې تاسو یو رکعت پوره کو نو په دې دوران کې نبی علیه السلام سره د المغیره راورسېدل خو هیڅوک خبر نشو ځکه چې یخني وه، تیاره وه او هغوی مخونه هم پټ کړي وو او په اخرني صف کې ودرېدل. هر کله چې سلام وڅرخېدو نو صحابه کرامو وکتو چې نبی علیه السلام موجود دی ځکه چې د 2م رکعت د پوره کولو دپاره نبی علیه السلام او مغیره رضی الله تعالی عنہ ودرېدل. چې صحابه کرامو نبی علیه السلام وکتو نو ټولو باندې یره راغله او ټوله مجمع خاموشه شوه چې اوس به نبی علیه السلام څه خبره کوي او هسې نه چې هغوی ناراضه شي.
چې کله نبی علیہ السلام مونځ پوره کو نو عبدالرحمن ابن عوف ته مخ راواړولو او ورته وفرمایل چې تا ډیر ښه کار وکړو چې مونځ یې په وخت وکړو او څه ناراضګي ظاهره نه کا. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې نبی علیہ السلام یو ورځ خپلو بیبیانو ته وفرمایل چې زما د وفات نه پس چې کم صحابي به ستاسو به ډېر خیال ساتي او ستاسو فکر به کوي هغه به عبدالرحمن ابن عوف وي. همدغه رنګ یو حدیث کې راغلی دی چې نبی علیہ السلام په یو موقع وفرمایل چې ای الله عبدالرحمن ابن عوف له د جنت د تالاب سل سبیل نه اوبه ورکړي. عبدالرحمن به د امهات المؤمنین ډیر زیات خیال ساتلو، په هر موقع به د هغوی تپوس کولو او برخه بنډه به ولا کوله او چې هر کله به قیمتي تحفې او تحایف به ورته میلو شو نو هغوی به ضرور د هغې ته په خدمت کې پیش کول او د هغوی د هر ضرورت به ډیر زیات خیال ساتلو. یو ځل تاسو ډیر قیمتي او ښایسته تحایف ټولو امهات المؤمنین کره ولیږلې. هر کله چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته تحفې میلو شوې نو هغوی پوښتنه وکړه چې دا چا رالیږلي دي؟ نو په جواب کې ورته وویل چې عبدالرحمن ابن عوف دا تحفې تاسو له رالیږلي دي. نو هغوی رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې یا الله عبدالرحمن ابن عوف له د جنت د تلاو سلسبیل نه شربت ورکړه، ځکه چې هغوی دا حدیث مبارک د نبی علیہ السلام نه هم اوریدلی و. د عبدالرحمن ابن عوف شمیر په هغه وخت کې په مالداره کسانو کې ګڼلی شو، خو هغوی خپل ټول عمر ډیر په سادګۍ او عاجزۍ سره تیر کړی و. یو ځل تاسو روژه ماتوله او خدام تاسو له روژه ماته راوړه چې په څه کې مختلف خوراکونه شامل وو. هر کله چې تاسو هغه خوراک وکتو نو په ژړا شو او وی فرمایل چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شو نو موږ ټولو سره د مکمل کفن دپاره کپړه نه وه چې هغوی موږ پکې کفن کړی وې او ځمکې ته هم سپارلی وې او همدغه رنګ چې حضرت مصعب وفات شو نو د هغوی کمیز نه مونږه د هغوی کفن جوړ کو او ما ته وګورئ چې ماله الله دومره مال او دولت را کړی دی. د دې مال او دولت مطلب دا دی چې الله تعالی د ما د عبادتونو د خوالي سله ماله په دې دنیا را کوي او ما ته دا یره ده چې په آخرت کې به ما سره هیڅ قسمه نیکي او اجر نه وي. همدغه رنګ یو بل ځای کې روایت دی چې نوکرانو تاسو له د خوراک دپاره غوښه او روټۍ راوړه نو تاسو جړل شروع کړل او وی فرمایل چې رسول الله سلام او د هغوی ازواج مطهرات ټول عمر په مړه خېټه روټۍ نه وه خوړلې او زه دا قسمه خوراک کوم د دې مطلب دا دی چې په آخرت کې به ما سره هیڅ قسمه اجر نه وي او زه به په خساره کې یم. څنګه چې اګاهو ما ذکر وکړو چې هغوی سره بې انتها مال او دولتو خو د هغوی د اوسېدو نه دا اندازه چرې هم نه وه شوې چې هغوی سره دومره ډیر مال او دولت دی. په خپل وراثت کې تقریبا 1000 خان تاسو پرېښودلي وو او دا په هغه وخت کې چې کله به چا سره یو اوښ هم نه و. د زرګونو په تعداد کې ګډې او بیزې او مال مویشیانې پرېښودلي وو. د هغوی 4 ښځې وې او د هر یو په حصه کې تقریبا 80,000 درهمه ورسېدل او هر یو امهات المؤمنین چې کومې ژوندی وي هغوی ته 400 د سرو زرو سکې تحفه کې او همدغه رنګ هر یو صحابي چا چې په جنگ بدر کې حصه اخیستې وه هغوی له هم د سرو زرو سکې تحفه کې ورکړي. نو د دې د وراثت د تقسیم نه د هغوی د دولت اندازه کیدی شي چې د څومره لوی خزانې هغوی مالک وو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د جنگ بدر یو واقعه دارنګې بیانوي. فرمایي چې د جنگ بدر د شروع کېدو نه آګاهو هر کله چې موږ میدان جنگ کې صفونه جوړ کړل او ودرېدو چې اوس به حمله شروع کوو نو په دې وخت کې ما سوچ وکړو چې د ما ښي لاسته او ګس لاسته څوک دي. ما چې ګس لاسته وکتل چې ما سره څوک ولاړ دی نو هغه یو ماشوم ولاړو
او چې بل طرف ته مې وکتل نو هغه طرف ته هم ماشوم ولاړو. نو ما په خپل زړه کې سوچ وکړو چې دا څه ډېره ښه خبره نه ده که چېرې د دې په ځای دوه ځوانان جنګیالیانو نو ښه به وه. په دې دوران کې یو ماشوم ما نه تپوس وکړو چې کاکاجي تاسو ابوجهل پیژنئ؟ ما ورته وویل ولې نه پیژنم، خو ستا ورسره څه کار دی او ته ولې د هغه په باره کې تپوس کې؟ په جواب کې راته هغه وویل چې موږ اورېدلي دي چې هغه د رسول علیه السلام په هکله ګډې وډې خبرې کړي دي او ډېر غلط الفاظونه استعمال کړي دي. زه دلته په الله باندې سوګند خورم، یعنی قسم خورم چې هر کله پورې به زما د جسم سوری موجود وي نو زه به هغه نه پرېږدم او قتلوم به، یا خو به هغه ما مړ کي او یا به زه هغه قتل کم. او همدغه رنګ لږ ساعت پس دی بل ماشوم هم مانه همدا تپوس وکړو چې ما وله جواب کې ووی چې او پیژنم یې ولې نه پیژنم او ته هغه سره څه ویل غواړې؟ نو په جواب کې هغه هم دا وویل چې زه به نن ابوجهل وژنم او یا به هغه ما وژني. د جنگ دوران کې ما هغوی ته ابوجهل په ګوته کو او ورته مې وویل چې هغه ابوجهل دی چې د چا په هکله تاسو پوښتنه کوله. هغه دواړه ماشومان چې ابوجهل په نښه کو نو په منډه ورپسې دواړه لاړل او په څو لمحو کې هغې قتل کو. په خپو باندې ورته د تورې ګزار وکړو، د اس نه یې راوغورځولو او قتل یې کو. او د هغه د قتلولو نه پس د نبي علیه السلام په طرف په منډه شو او دواړو چغې وهلې چې ما ابوجهل قتل کو، ما ابوجهل قتل کو، او بل ویلې چې نه ما ابوجهل قتل کو. هر کله چې هغوی د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو نو نبی علیه السلام ورته فرمایل چې آیا تاسو تورې د وینو نه صفا کړي دي او که نه؟ په جواب کې هغوی وویل چې نه زموږ تورې نه دي صفا، د وینو نه اوسه پورې ګنده دي. نبی علیه السلام د هغوی د تورو معاینه وکړه نو د دواړو په تورو باندې داغونه موجود وو. نو نبی علیه السلام ورته فرمایل چې تاسو دواړه هغه قتل کړی دی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت په دوران کې په مدینه کې د 15 کالو په عمر کې حق ورسېدل. ستاسو جنازه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورکړه او احتراما ستاسو د جنازې اولنۍ دواړه خپې سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ نیولې وې. ګرانو دوستانو، دا حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د ژوند سلګ غوندې حالات او واقعات. ګرانو دوستانو، امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي او د دې نه به تاسو هم مستفید شوي یئ. کوشش وکړئ چې دا ویډیو ډیرو خلکو ته ورسي او دا عمل دې زموږ په آخرت کې په کار راشي. البته که په دې ویډیو کې څه کمی تاسو ته ښکاري نو تاسو مهرباني وکړئ ما ضرور خبر کړئ چې بل ویډیو کې انشاءالله هغه کمی زه پوره کړم. والسلام، صلاح الدین غازی.